أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قال موسى لقومه چې کله وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای د موقومه انکم ظلمتم انفسکم چې بشک تاسو کړه دا په خپل ځنونو باندې ظلم باتخاذکم العجل چې تاسو یو خصا چې دا دامو عبادت تنی ولا دا او دینمو الله جوړ کړه دا فتوبوا الی بارئکم توباو کوي غیزات طرف ته چغي تاسو پیدا کړی فقتلوا انفسکم او خپل کې یو بل مړکای ذالکم خیر لکم دای توسته پر بهترین دو اند بارئکم د توسه خالق سرا فتاب علیکم اب توس معاف کی انه هو التواب الرحیم بشک اغا الله چدا اغا ډیر توبه معاف کون کدا او ډیر رحم کون کدا ویس قلتم یا موسی چې کلا تو سیوی چې اے موسی لن نؤمن لک مش پتومنتی ایمان نرلو حتا نر الله جارتن حتا چې مش الله پاک ظاهرا وینو فاخذتكم الصاعقه بدای ایوی आवाज ونی ول ایوی بجلی ونی ول وانتم تنظرون او تاسو اتقتل ثم بعثناكم بیا موږ ژوند کړل من بعد موتکم د تاسو مرګ نه بعد تاسو موږ بیا ژوند کړی لعلکم تشکرون شاید چې تاسو احسان مند شئ شکر گزار جوړ شئ دی بنی اسرائیل خبره شروع دو الله رب العزت بنی اسرائیل ته فرعون نه نجات ارکړل او بیا مخکې د مطالبه الله پاک تورات مونته کتاب ارکړل خو موسی علیه السلام الله پاک وغوښتل کوی تور ته چې 30 دن ته اعتکاف وکا 30 دن چې تیر شوی بیا الله پاک ته چې 10 دن نور تیرې کا نو موسی علیه السلام الته کوی تور کې الله پاک سره اعتکاف کول چې کوم غای پورا کړل بیا غنا بعد کوم ترغلال حکم کې ایوا مسله سمیری جوړ کړي وا چې کوم چې د فرعونانو نه قبطیانو نه د کوم او د دې پراو لشکې په ټایم منته سونار غشته و چې دا مشترک بیا به ته واپس کوغه د سراوا اغي فرشتہ لیدلې و چې فرشته ګوړې و چې تبشاله غول اغي خاټه نه وو شین بوټا ار پیدو کېدال ار وتال بو دی وی چې دی خاټه کې څه کمالات ضرور شته نو ټول کوم نه سنا جامه کړلا یو کوا غونته او هغه توکندال یا بو هغه کې وایس ولا اغي ته یو دی سیغونته شکل لیر کړل بیا غانا بعد خاطه پیرو چول نو اغي आवाज شروع کړل به دی وی چې مش خدا دا یو دی موسی علیه السلام الله د غادا نو بیا دی غي عبادت شروع کړل موسی علیه السلام چې بیا کوم ته واپس روغلل تا هغه خبره دو چې کوم د کسی عبادت کول به موسی علیه السلام بلځو کې هارون علیه السلام مشتون ورونسی هغه جلال او جلال کی وی هغه غضب کی وی نو هغه خبره ټوله وشوي مخکې وایس قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم موسی علیه السلام خپل قوم ته چې قومه تاسو په خپل ځونونو منته ډیر ظلم وکړل ظلم داسې وکړل چې اولته خدای فرعون نه نجات دته ملاو شوال چې فرعون یو انسان او غي د خدای لوی دعا کړي و چې ذا الله یا رب الاعلی الله پاک اغینه دته نجات ارکړل بیا په سمندر چې کله په سمندر پر کېدل چې لاک کسان موسی علیه السلام سره پار شول هغه ځکه چې موسی علیه السلام ته چې مخکې شه دی ته وی چې پیلا ته مخکې شه به موږ د پوسیو بیا هغه سمندر د پار کړل مخکې روغلل
نو بیا غانه بعد د خسینه خدا جوړ کړه او خسا داسې چې یو عام خسا نه و یو جسم چې غینه حرکت کواشول نه سکنات کواشول ولته چې فرعون حکومت خدای کړي هغه کم سے کم انسان خو ژغدا خوشو عقل خو شعور خو پکې خو لیکن دلتا بدمرا د دې کې مسله روغلا چې یو داسې شای چې هغه حرکت نشي کول غینه الله جوړ کړه موسی علیه السلام ته چې تاسو په خپل جنونو منته ظلم کړه د الله پاک طرف ته توبه وکړي فقتلوا انفسکم او تاسو یو بل قتل کړي توبه انداسې دو چې نیم شیونه داسې دي چې هغه شریعت محمدي کې او شریعت موسوي کې هغه یکسا یو شای لکه اسلام ها دایي چې یو سړی چې بل سړی قتل کړه لغي په دې کې د قصاصن دا قتل شي یو سړی مرتد شو لغي سزا څه شو 3 دن ټایم دا غنه بعد دا قتل شي یو سړی شادي شوه د یا وزنانه شادي شوه دو ادای بدفعلی او غي ټول ارت شا کیس په دای منته و چې دا گواهون شهود وشول بیا غو څه شدا رجم ده نو دا رنګي دې مفکونه سزا داوا او یا په دی امت کې ها یو سړی قتل لا قتل وکړه د دې توبه علما مختلف صورتونه لیکلي چې یو دا چې توبه بي دي دا سيوزي چې دا خپل زون پیش کی چې کوم مقتول لا د اخی ورثات زون پیش کی چې اوس کتو سمو قصاصن قتلوي یا که تاسو مونږ دیت خلای یا که تاسو مو مفکوي نو علما یې چې دا بچ شي بیا به د دې توبه قبول شي د دې ګناه به ختم شي کني که یو سړی دا قتل وکړل او ورسینو ته ځون نه پیش کوي هغه قتل ای خبر نه کوي اسې دا توبې وبوسي چې بس مو تو بعد علامه د معاف کی دالي د دور د غټ ګناه مې وکړل المنځونه او د سونه سید هغه د خپل اعمال له هغه بکیږي خو لیکن نیم علما یې چې د سره دا صرف نه مفکر چې دا صرف چې ورساو ته زون پیش کی بهرحال ها ایوا مسله دالته دادو چې وسړي قتل وکړل هغه نه بد غیر روغه جوړه وکړه اوس کدا امامت کوي د دې امامت ټیک ټاک ته د کې هیڅ مسله نشته ده ویل چې دې توبه او وصله چې توبه او وصله هغه نه بعد به دې امامت ټیک تا ها توبه نه دو وصله قتل لا علماء فتوا لیکلي دي چې دې صورت کې دا امامت کواشي خو امامت به مکروه وي امامت به مکروه وي چې توبه یو وصله بیا ټیک ټاک تا دلته ونی مسله داسې روشي به موږ چې داسې پوي وي چې یاره دې سړی مړ کړه د زدیب سلموز نه کوي ویلې ضمیر به نه ونی الګه شریعت گنجائش شرکی تو ضمیر نه ونی او ستو په ضمیر څوک بهرحال فقتلوا انفسکم بموسی علیه السلام دا ته وی چې تاسو خپل کې یو بل قتل کې اصل کې درې جماعتونه جوړ شول یا دوا جوړ شول درې داسې جوړ شول چې یو خو هارون علیه السلام سره ګروپ مو هغه صرف د الله عبادت کول هغه د خصي عبادت نه کول او دای چې کوم خلکو د خصي عبادت کول شرک کول هغه منه کول بل داسې ګروپ جوړ شول چې هغه د خصي عبادت نه کول خدای ته منه نه کوله بل داسې ګروپونه چې هغه د خصي عبادت کول الله به غنای نو الله پاک دې توبه داسې جوړ کړه چې توي وی چې د کوم چې د خصي عبادت نه دا کړه دا د په ولګي د کوم چې کسی عبادت کړه شرک کړه دا قتل کی دا مړ کی نورې زروغ له تیرا پروغ له هغه کی چونکی د رشتہ دار موسی علیه السلام لوس نیول د دو کوي او د یو بل چورې ارشا چوړې موړې دا تورې رو وسلې خپل کې یو بل صف در صف ایلوړ دي او قتلې کچا تخپل زوامه خته سي کما مایر سي کابایر سي کڅیر سي رشتہ دار سي دا ټول چې دي دا خپل کې قتلې اوس موسی علیه السلام دا وکي 70000 بني اسرائیل چې دي 6 लाख کې دا قتل شول بیا الله پاک د موسی علیه السلام ته جواب ورکړل چې بس اوس دې توبه چې دو دا څه شدو قبول شوه دو او الله پاک دغه 70000 چې دي دوی شهادت درجه هایر کړه نو علماء لیکلي دي چې دا داسې عجیبه کوم چې ولته فرعونانو دمر ظلم او ستم سره کول بیا چې الله پاک غونه نجات ورکړل بیا موسی علیه السلام سمندر به دی چې نه سمندر کې چې موږ درومو چې یو بل وینو روشندان وی مشتا بیا روغلل بیا موسی علیه السلام نو مطالبه وکړه چې اوس موږ دې پر کوم موسی علیه السلام ورې لوړل کوی تورتا بیا روغلل دای ته روغلل دای آلته بیا د کسی عبادت شروع کړه او بل طرف ته سکوت لوړو او بیا چې الله پاک ته وی چې اوس دې تاسو مفي په دې کې چې تاسو یو بل قتل کړي به دمر قرباني ورکړل دی الله په حکم ته چې 70000 خلک چې دي دا مړ شول
نو تفسیرونو نه لیکلي چې الله پاک دغه د 70000 ته شهادت درجه کړ چې الله پاک معاف کړ ویل چې د شهادت خو اسه ډیره غوټه درجات شهادت خو چې یو سړی ته شهادت ملويږي حدیث کې درومي چې کيو سړی ډیر په ظلم سره څوک شهید کې ډیر ظلم سره خو لیکن څټم چې دا شهیدی کنه صرف دې ته دمر جسم ته تکلیف راشي لکه میرا چې دا وچی چې د دې څومره تکلیف او بلدا چې شهید چې څنګه شهید شي الله پاک معاف کی بلدا چې شهید چې څنګه شهید شي الله پاک 72 ورو سره دې نکاح او بلدا چې کله یو انسان شهید شي هغه جنت کې ګرځي کله د چراغ په شکل کې کله د مرغۍ په شکل کې او د الله رزق چې دا غانه مزي وخوري بهرحال نو الله پاک غوټه درجه ورکړه ذالکم خیر لکم عند باریکم دای توست پر بهتر دوی توسي خالق چې چا پیدا کړی فتاب علیکم توسي معاف کړی انه هو التواب الرحیم بشک الله پاک ډیر توبه معاف کوون کړه او ډیر رحم کوون کړه ویس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون بیا بل مسله دا چې موسی علیه السلام چې کله دیتا تورات تختې روړلې ته وای ترلې چې دا تختې دي دا الواح دي دا د الله پاک تورات ته پدی به حکم کوي بده بیا موسی علیه السلام دوی چې نه دغه چې غموش په تو ایمان نه وړو بیل به موږ څو کوئی تورتا الله پاک بوکسو چې الله پاک موږ مخمخ وینو بیا به موږ په تو مت ایمان حالانکه ولته تختې هر شامل او شو کوئی تور ته لوړ موسی علیه السلام 70 کسان چې دي دا ان خواش کل انتخاب وکړه موږ انتخاب کیږي کنه الیکشن کې اڅ شي کې بهرحال بنیم خلک چې دا خو ټیک نه دي آی وزیر اعظم جوړول آی دا جمهوریت بهرحال انتخاب دالتن شو چې موسی علیه السلام هغه کې انتخاب وکړل 70 کسان یوړل چې 70 کسان هغه ته لوړل هغه کې هغه د خبره وکړه چې موږ الله پاک وینو الله پاک یو کړه پرستوال یا بجلی یا आवाज و چې څنګه هغه आवाज روغل دا ټول چې دي دا مړ شول دلته مفسرینو عجیبه خبره لیکلي دي چې موسی علیہ السلام دا مطالبه کړی و چې ربي انی انظر الیک یا الله زدی تو لیدل غوڼه چې زه تو وینم دلته دغه سردارونو مڅو کړل دغه مطالبه وکړه چې حتی نر الله جهرتن چې الله مش په ظاهرن وینو بیا به موږ ایمان لرو موسی علیہ السلام چې کومه دعا کړه الله پاک سزو نه کړی خو لیکن دې چې کله دا دعا وکړه الله پاک فورن بجلی پروستا یا आवाज پروستال یو چیخ وکړل فرشته ټول چې دی ټول کې ټول مړ شو دا ویلي نو علماء لیکلي چې موسی علیه السلام چې کوم دی الله کتن غوښتل هغه یو محبت او یو شوق او یو کیفیت او دې چې کومه مطالبه کوله د الله پاک احکاماتو کې چو چرا کول دا غلطه خبرې شروع کړې موسی علیه السلام باندې دا الزام ولګول چې هارون علیه السلام چې دا تو مړ کړه دا موسی علیه السلام ته چې مو د وای ته کړې دو چې یاله مو ته هارون ورور مو سره وستو چې خبره وکي هغه الله پاک نبی جوړ کړ به هغه ځویلې مړو د ځان په ولګول موسی علیه السلام هارون علیه السلام قبر ته ډیر بوتل هارون علیه السلام قبر نه وروته او دای ته وی چې د موسی علیه السلام منته الزام لګوي زه موسی علیه السلام نه مړ کړه بلکې زه خپل مرګ منته الله پاک مړ کړه نو الله پاک نه چې دغه مطالبه وکړه د کتنې دا د الله پاک احکاماتو کې چو چرا کوونی دی ځکه الله پاک د فورن ونیول نو 70 کې 70 غزو کې مړ تفسیر مفسرین لیکل دا چاوي چې نه دا بیهوش شول چاوي چې سکتا په جری شو 70 چاوي چې نه مړ شول صحیح خبره ده چې قران دی چې ثم بعثناکم من بعد موتکم چې بیا موږ تاسو ژوند کړی نو تاسو مرګ نه بعد لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکر گزار شئ صحیح خبره ده چې دا 70 کې 70 الله پاک مړ کړل بیا چې مشول موسی علیه السلام بیا دا وکړه چې یا الله پیله کوم داسې حال کې دا اوس چې دا 70 مشرون موینر خوش کړی دي د غال ځم په مور چې اوس دا بیا مړ دي نو الله پاک هغه ته بیا ژوندګیر کړل بیا ژوند کړ ویل چې موږ دا عقیده دو دا د موږ نظریه دو دا عقیده دو چې باز بعد الموت شتا چې هر انسان بمری دا بمری به قیامت پر بیا دا ژوندګیر چګیږي او الله پاک قدرتونه داسې دي چې الله پاک یو سړی مړ چې دا بیا ژوند کوي نو غوږ کې الله پاک مرګ هیر کړل
او بیا الله پاک ژوندي کړل نو دی وجنه دا خبره چې د قران دغه مطابق هندادو چې بیا موږ ژوندي کړل د تاسو بیا ژوندي کړل د تاسو ماګ نه بعد شاید چې تاسو شکر گزار جوړ شئ بیا د خپل قوم ته روغلل نو الله پاک داسې مختلف انعامات په دې کړیو دا ټول د تعالی پاک لري چې بني اسرائیل تاسو داسې وای نو ان شاء الله مزید سبب په دې خبره کو واخر دعوانا الحمدلله